چې قرآن خو موږ ته د الله لاره ښیي، الله لاره ښیي، د الله نیغه لاره ښیي. دا قرآن آیت ترجمه ده، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن انسان ته نیغه لاره ښیي الله پاک. نو چې الله ستا منزل نه وي او ستا منزل دنیا وي، نو ستا دپاره بیا دې کې څه نشته. الله اکبر الله اکبر الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن زمونږ موضوع چې کوم ده ډېر زیاته اهم ده، خاص ده او اهم ده. او موضوع دا دی چې قرآن د چا دپاره هدایت دی. نو رښتیا دا ده چې موږ لپاره دا موضوع اهم نه ده، عوامو لپاره. او قرآن هدایت دا زموږ سمجھ کې نه راځي. ای به بعضې وخت مونږ یره خو نیک خلک وو، پاک خلک وو. مثال داسې ورکوو که نه، خو صحابه کرام وو، خو پیغمبران وو. نو پیغمبر هم انساني کن. لکه زمون خیال دی چې دا خو بهرحال لکه زه دا وایم چې یاره زمونږ دپاره دا موضوع اهم نه ده. لکه صرف دا دې دپاره وایم چې یاره دا خبره لکه تاسو نوٹ کړئ. قرآن یو کتاب دی زمونږ دپاره، مقدس کتاب دی، د الله کلام دی. راوالو نو ښکلي کړو، شاکو نه ورته لاندې په ځمکه نه ږدو، اوچت ځای باندې ږدو. او د دې الفاظو قرات چې کوم دی یا زده کول، دا موږ ځان باندې فرض ګڼو. نو هسې خبره کوم، ناظره وګورئ تاسو خپل ټولو ستاسو بچی چې کوم دی، که هغه عامي دی او که نه پړه لیکه دی، بس ټول لکه څوک لږ اهتمام کوي، څوک ډېر اهتمام کوي. خو بس د قرآن بس الفاظ دي، هغه ناظره چې وشي بیا ختم وشي او هر څه چې تاسو کوئ هغې نه پس ماشوم بس دغه قرآن ویلی دی، قرآن یې ختم کړی دی. دا تاسو فخریه وایې قرآن یې ختم کو. نو دا لکه ګوره ځان ته هم کتل غواړي که نه. بس قرآن تلاوت ناظره یا چې حفظ وکړي. نن سبا خو دغه چې بی ماشومان دی یو ډېر لوی سعادت ګڼو. دا کم سعادت دی چې هغه چې څه وایي هغه کوي نه او نه په هغې پوهېږي او تا ته حافظ جوړ کړو. دا کم یو سعادت دی. دوایانو نومونه لکه یو بیمار د دوایانو نوم زده کي او بس زما دا دوایي ده او خوري یې نه، نو څه فایده به ورته وکړي؟ هسې خبره ده. قرآن خو لکه شفا ده، یو دوایي ده. خو بهرحال زه دا وایم دا خپل موضوع ته راځم. قرآن چا دپاره هدایت دی؟ زمونږ دپاره خو نه دی، کم از کم نن مسلمان دپاره هدایت نشته په دې کې. هر سړی دی ځان ته وګوري، خپل ځان وګوري. موږ دپاره په دې کې څه نشته. هدایت دپاره څه؟ هدایت موږ ګډو نه، هدایت دې څه شی؟ نو موږ دپاره کم از کم لکه لومبۍ خبره دا ځان دغه کول غواړي په دې خپل احتساب چې موږ دپاره دې کې څه نشته او نه هدایت موږ دپاره اسم نشته دې کې. حقیقت کې صرف ما چې کوم تاسو ته ووایې ناظره شوه یا زوت شو، زوت یې که نه څه پې لوی لوی پروګرامونه کېږي د حفظ قرآن او دا لوی لوی او دا علما راځي او تقریرونه کوي او بس دا چل دی او بیا خوشخبري هم ورکوي چې بھئی دونه کسان بس جهنم نه به ازادېږي. هېڅ هم نشته، ګورې هېڅ هم نشته، نه به دې ځي نه ټول به جهنم خشاک دی. دا زه نه قرآن دی، انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون. ته چې څوک رابلې ته او د چا ته عبادت کې دا ټول جهنم ته به ځي.
په بهرحال لکه قرآن لکه نن موضوع چې کوم دی چا دپاره هدایت دی ګوره جواب د دې دا دی چې قرآن خو موږ ته د الله لاره ښیي الله لاره ښیي د الله نیغه لاره ښیي دا قرآن آیت ترجمه ده ان هذا القرآن یهدي للتي هي اقوم قرآن انسان ته نیغه لاره ښیي الله پاک نو چې الله ستا منزل نه وي او ستا منزل دنیا وي نو ستا دپاره بیا دې کې څه نشته زمونږ نن مسلمان دپاره منزل چې کوم دی ګوره بنیاد نه غلطي را روان شوې ده زما پلار په خپلم غافل و هغه ځان نو پېژندلی زما مور او زما پلار نه ما ته خپل ځان وخو لکه چې پلار ته یو شی نه معلوم نو څنګه لکه مثال په طور دا هندوان چې کوم دی کور کې زاړه چې کوم هسې یو مثال دی یو خزانه ستا کور کې ډېره لویه خزانه ده زړه آبادي ده او په هغې کې لویه خزانه ده خو ته خو ماشوم پلار خو خبر دی که نه خو پلار هم د هغې نه نه خبر او خزانه داسې ده چې ستا اووه پوښتنو له کافي ده خو پلار ته پته نشته نو هغه نه په خپله فایده اخلي ولې چې پته نشته ورته او نه خپل بچو ته ښیي او انتهایی غربت کې وخت تېروي نو دغه رنګ د قرآن خو یو خزانه ده جنت لاره موږ ته ښیي د الله لاره ښیي جنت لاره ښیي خو جنت جنت شو یا دوزخ شو موږ دپاره په دې کې څه اهمیت نشته آخرت باندې چې سړی مړ شي زموږ په حساب کاته د ختمه شو ژوند ختم شو موږ دا ګڼو 3 ورځې غم کوو شا بیا لکه بس بیا دوا وکړو بیا دوا وکړو بیا دوا وکړو دا نه وي هلکه الوا دې سیوا شي مال دې سیوا شي دا دوا نه کوي بیا غم کې څوک دا دوا کوي دا نه کوي دا خدای پاک دې وبخي او خدای دې نو دا لکه ګوره داسې خبرې په دې باندې ځان پوهول غواړي خو بهرحال موضوع زموږ دا ده ما زه تاسو دا وایم چې قرآن خو د الله لاره موږ ته ښیي نو چې الله ستا منزل نه وي او ستا منزل دنیا وي نو ستا دپاره په قرآن کې څه نشته که ته بیا قرآن دا 8 کاله سبق دی که نه نظامي که ته 20 کال هم دا درس نظامي وویست دا نظریه خو تا ډو پیژنې نه قرآن څه شی دی قرآن خو دا ګریمر فلسفه او دا چې کوم ستا نصاب دی دا خو قرآن نه دی عربي ده عربی کې سړی تقریر وکړي نو هغه مونږ وایي دا لوی تور وکړه دا یوټیوب باندې بعضې خراجي طالب علم لږ عربی کې لګیا دی دا څه کمال دی نو بهرحال لکه د ګوره خبره ډېره اسانه ده زمونږ منزل دنیا دی او چې چا منزل دنیا یا دنیا یې خوښه کړه او دنیا له ترجیح ورکړه د لپاره قرآن کې څه نشته د سمجھ کې به راځي نه تیر بشي دغه شان به تیریږي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رب قارئ القرآن والقرآن یلعنهم ډېرې پورې قرآن لوستونکي به یو قرآن لولي او قرآن به د هغه دپاره لعنت وایي ته وایې د الله لاره او د الله لارې نه ته خلاف چلیږي ژوند ستا د الله مرضی نه دی ژوند ته خپل مرضی سره تیری او بیا لګیا ختمونه کې ختم هم یو روایت جوړ شوی دی ختم قرآن نو او تراوو کې ډېر لکه شوق سره مونږ یو ختم وکړو 2 وکړو 3 وکړو 5 وکړو شبینه ده لکه داسې یو مونږ خندا او مذاق جوړ کړی دی خوند دا ژوند دراصل مونږ ضایع کوو لګیا یې چې ستا مخه دنیا طرف ته شوه او دنیا تا خوښه کړه او هغې له اهمیت تا ورکو نو تا خپل ځان د اور کندې ته وغورځو دې ته څه وایي خودکشي انسان تماچه راوالي او خپل مازغو باندې کیږي او ډستې وباسي په خپله ارادتن خودکشي مونږ کړې ده الله ته دنیا ته مخه ده الله ته شا ده او الله ته مخه مونږ په دې پوهېږو نه الله ته مخه څه وي لکه زه دا الفاظ ویب که نه
کې دې شي دا نت باندې هم بعضې خلک اوري نو زه یقیني دا وایم چې په دې جمله باندې هم نه پوهېږو الله ته مخه څه مطلب شو که الله ته مخه مونږ که ډېر خلک وي یاره که مونځ او دس شو مونځ او دس روجه یا بس هلکه حج وکړه او دغه بس مونږ وایي الله ته مخه ده یا زیات نه زیات ګیره پرېږده خبره کوو یو وقفې نه پس مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم